والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 29 نه شروع کیږي. آیات نمبر 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دریم رکو. سوره بقره د مضمون په اعتبار سره څلور حصے وه. بیا اولنی حصہ دا تقسیم په څلور بابونو باندې. اولنی باب تر آیات نمبر 20 پوری بیان شو. دویم باب د آیات نمبر 21 نواخله تر آیات نمبر 39 پوری. پدې کې اول دعوه د توحید په عنوان د یا ایها الناس اعبدوا سره ذکر شو چې د یو الله عبادت کوئ. بیا په هغې باندې 15 دلایل عقلیه ذکر شو چې تاسو می پیدا کړی یې، تاسو مشران می پیدا کړی دي، او ځمکه می درله فرش ګرځول ده، اسمان می درله چت ګرځول دی، د اسمان نه در باندې باران راوروم او د هغې په ذریعه باندې د ځمکې نه مختلف څیزونه د خوراک دپاره راوباسم. بیا صداقت د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو، او بیا ورپسې مؤمنانو ته بشارت ذکر شو. وبشر الذین آمنوا. څلور خبرې ذکر شوې چې زه به درکم، خوراک به درکم، د ژوند دویم ملګری به درکم، او همیشوالی به درکم. د هغې نه بعد ان الله لا یستحیي سره د یو شبې جواب ذکر شو چې الله جل جلاله په مثال بیانولو باندې په قرآن مجید کې څه قسمه باک او حیا نه کوي. بیا ورپسې د کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم نه د نعم اربعه ذکرو، د څلور نعمتونو ذکر دی. اولنی نعمت پرون بیان شو چې د نشت نه مشتکلی د انسان تذکره او وجود موجود نو، بالکل د انسان ذکر نو. نو الله فرمایي چې بالکل نشوی د نشت نه مشتکلی. دویم نعمت هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا نه بیانیږي. الله فرمایي چې په مخ د ځمکه چې څومره څیزونه تاسو ته په نظر باندې راځي، دا هر څه مې ستاسو د فیدې او د نفي دپاره پیدا کړل دي. هو الذي الله هغه ذات دی خلقا چې پیدا کړل دي لکم ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، یعنی څومره څیزونه چې د ځمکې په مخ باندې تاسو ته په نظر باندې راځي، او څومره څیزونه چې په ځمکه کې دننه پټ دي، دا ټول مې ستاسو د فیدې دپاره پیدا کړل دي. بل ځای کې الله فرمایي وسخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا من، چې انسانه د دنیا دا څومره کائنات چې دي دا ټول ما ستا د فیدې دپاره پیدا کړل دي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انسان ته دا ګمان ونه کې چې الله خو ارسه زما دپاره پیدا کړل دي او زما د ژوند څه مقصد نشته، الله زه ابس پیدا کړی یم نه. بل ځای کې الله د دې خبرې وضاحت کړی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې انسان ستا د ژوند مقصد شته هغه د الله عبادت دی. د دغه مقصد د یاد دهانۍ دپاره الله دنیا ته مختلف پیغمبران را لېږلي وو. هر پیغمبر خپل قوم ته
د کلمه توحید دعوت ورکړی دی او یو اواز ورته کړی دی الله تعبدو الا الله چې د الله نه غیر د بل چا عبادت مکوئ. نو په دې آیات کې الله جل جلاله فرمایل چې انسان د ځمکې د پاسه چې څومره څیزونه تا ته په نظر راځي او چې څومره څیزونه تا ته په نظر نه راځي د ځمکې دننه دي دا ټول مې ستا دپاره پیدا کړل دي. ثم استوى بیا اراده وکړه الی السماء اسمان ته فسواهن پس برابر کړه 7 سماوات و اسمانونه یعنی د ټولو نه اول الله جل جلاله ځمکه پیدا کړه او د ځمکې د پیدایش نه وروستو بیا الله جل جلاله اسمانونه پیدا کړه. په دې کې بیا د مفسرینو اختلاف دی چې ځمکه مخکې پیدا شوې ده او که اسمان مخکې پیدا شوی دی. په قرآن مجید کې مختلف آیاتونه دي خو په دې کې بهترینه خبره چې ده نو هغه دا ده چې اول الله جل جلاله ځمکه پیدا کړل ده د ځمکې د پیدایش نه وروستو بیا الله جل جلاله اسمانونه پیدا کړل دي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی فرمای چې په 2 ورځو کې الله جل جلاله ځمکه پیدا کړه. بیا دا ځمکه چې وا نو دا ځمکه خوځېدله دغه شانتې کې نو بیا الله جل جلاله په 2 ورځو کې دا غرونه پیدا کړه او د ځمکې د پاسه دا څومره څیزونه چې مونږ او تاسو ته په نظر باندې راځي نو الله بیا دا پیدا کړه. نو گویا په 4 ورځو کې د ځمکې کم تخلیق چې و پیدایش او دا کمپلیټ شو. نو بیا ورپسې په 2 ورځو کې الله جل جلاله اسمان پیدا کو. ثم استوى الى السماء وهي دخان الله جل جلاله اسمان طرف ته متوجه شو د اسمان وجود نو دا یو لوګیو. په ابتدا کې وکانا عرشه علی الماء د ځمکې او د اسمان د پیدایش د مخ کې د هیڅ یو څیز وجود نو د الله جل جلاله عرش نو هغه په اوبو باندې او هر طرف ته یو لوګی شانتی کې و. نو بیا الله جل جلاله د ځمکې د پیدا کولو اراده وکړه. بیا د ځمکې د پاسه چې څومره څیزونه دي غرونه دي دا څومره څیزونه چې مونږ او تاسو ته په نظر باندې راځي الله جل جلاله دا پیدا کړه. د دې نه بعد چې کم دی نو بیا یې د دې اوبو نه داسې یو لوګی شانتې کې را پاسېدو او الله جل جلاله د هغې نه بیا اسمان پیدا کو. نو بیا دا یو اسمان او د دې نه ورپسې بل اسمان تر دې چې دا 7 اسمانونه کم چې ذکر په قرآن مجید کې دی الله جل جلاله دا پیدا کړه. بیا په دې اسمانونو کې داسې څیزونه پیدا کړه چې د هغې علم صرف د الله جل جلاله سره دی او د بل چا سره نشته. دا موجوده کم اسمان دنیا چې دی کم چې مونږ او تاسو ته په نظر باندې راځي نو د دې د ښایست دپاره الله په دې کې ستوري پیدا کړه او د شیطانانو او د جناتو د حفاظت دپاره هغه اسباب مهیا کړه په دې کې. نو د ټولو نه اول الله جل جلاله ځمکه پیدا کړه او بیا ورپسې اسمان پیدا کو. نو ثم استوى دلته استوا په معنا د قصد سره بیا الله اراده وکړه الی السماء اسمان ته فسواهن پس برابر کړه 7 سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر څه باندې پوهه دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ د دې سینا د دریم نعمت تمهید شروع کیږي. دریم نعمت دا دی الله جل جلاله فرمایي چې ستاسو نیکه آدم علیه السلام می د فرشتو معزز ګرځولی و. کله چې ویلا ربک ربستا للملائکة فرشتو ته انی جاعلون یقینا ز پیدا کوما فی الارض پزمکه کې خلیفتن یو خلیفه. نو قالو ویل د فرشتو اتجعلوا آیت پیدا کې فیها پدی کې من هغه څوک یفسدو چې فساد بکوي فیها پدی زمکه کې ويسفك الدماء او تویی بینی یعنی پانا حق باندې بده یو بل ویني تویی
ونحن او مونږ چې نسبح تسبیح بیانو بحمدک دستاینستا ونقدس لك او پاکی بیانو تعالی را قال او فرمایل الله پاک انی اعلم یقینا زپویګم په هغه سباندی ما په هغه سبانی لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. الله جل جلاله چې کله زمکه او اسمان پیدا کړه نو پس مکه باندې الله اولنې کم مخلوق چې پیدا کو نو هغه پیریانو او په اسمانونو کې چې کم مخلوق پیدا کو نو هغه فرشتي وي. نو دې دوانو به د الله جل جلاله عبادت کولو د زمانی سره سره په پیریانو کې سرکشي شروع شوله، قتل و غارت او فسادات پکې شروع شو، په معمولی خبره باندې جګړه کول، د یو بل وینې تویول، بغاوت کول، دا په پیریانو کې عام شو. نو الله جل جلاله د یو بل مخلوق د پیدا کولو اراده و فرمایل په دې ځمکه باندې. نو پرشتو ته دا خبره وړاندې کړه انی جاعل فی الارض خلیفه، چې زه په ځمکه کې د یو نوی مخلوق د پیدا کولو اراده لرم. نو پرشتو ورته په جواب کې ویل اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، چې الله ته داسې مخلوق پیدا کړي چې هغه په ناحقه باندې د یو بل وینې تویي، په ځمکه کې به فساد کوي. نو دلته سوال پیدا کیږي چې پرشتو ته خو الانکه د مخلوق پیدایش نه ده شوی او پرشتو مخکې د هغې په وجود باندې اعتراض وکړو، نو پرشتو ته څه پته و چې د انسان به دنیا ته راځي او دا به قتل و غارت او فساد کوي. نو د دې جواب ذکر کړل مفسرینو چې در اصل په دې ځمکه باندې پیریان آبادو، نو په دې پیریانو کې فساداتو، نو دیو فرشتو دا په دې پیریانو باندې قیاس کړه، یعنی څنګه چې دا پیریان دي او دی په ځمکه کې فسادات شروع کړي دي، نو دغه رنګې د انسانان چې کله د دنیا ته راشي نو دیو به هم دا چل کوي. نو د دې وجې نه هغو دا خبره وکړه. خلیفه څه ته ویلی کېږي؟ خلیفه اصل کې نایب ته ویلی کېږي. نو سوال پیدا کېږي چې الله جل جلاله خالق او مالک د هغې ته د نایب ضرورت نشته دی، نو بیا څنګه وایي انی جاعل فی الارض خلیفه، چې په ځمکه کې زه یو خلیفه پیدا کول غواړم. نو دلته کې اصل کې خلیفه نه مراد دا ده چې یو علاقه ده په هغې کې د یو کس بادشاهي ده، یو بله علاقه ده نو هغې ته هغې یو کس مقرر کو چې په دې علاقه کې هغې ته کم یو کار یې حواله کړی، نو د اصل مالک هغه کار به په هغه علاقه کې هغه سر انجام ورکوي. یعنی دا اصل مالک نه بلکې مالک چې دې ته کم کار حواله کړل دی نو هغه کار به په دې علاقه کې دا سر انجام کوي. خو دا په خپله د ملکیت دعوه نشي کولی، په دې کار کې د دې خپله مرضي هم شامله نه، یعنی مالک چې ورته کومه خبره کوي نو دا به حق خبره باندې عمل کوي او هغه خبره به په خپل رعایه کې لاګو کوي. نو دغه رنګي الله جل جلاله د انسانانو ترمنځ د الله د پیغام د رسولو دپاره انبیا راولېږله دنیا ته. نو د ټولو نه اولنی خلیفه چې و د انسانانو نو هغه حضرت آدم علیه السلام و، چې هغې به د الله پیغام انسانانو ته رسولو. د هغې نه بعد بیا مختلف انبیا راغل دي او هغو د الله پیغام چې کوم دی نو هغې مخلوقاتو ته را رسول دي. نو د خلیفه نه مراد دا دی. وعلم او ویښودله آدم الاسماء، آدم علیه السلام ته نومونه کلها ټول، ثم عرضهم او بیا یې وړاندې کړه علی الملائکة فرشتو ته، فقال ویل انبئوني خبر را کوي ماته باسماء هؤلاء په نومونو د دې څیزونو باندې ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتوني. نو قالو ویله دیو سبحانک پاکي د تا لره، لا علم لنا نشته دی موږ ته څه علم، الا مگر ما هغه علمتنا چې تا ښودنه کړل د موږ ته،
انک یقینا تا انت العلیم پوهی الحکیم او حکمت والی په خلقت د آدم علیه السلام باندې. الله جل جلاله چې کله آدم علیه السلام پیدا کو نو هغې ته د څه څیزونو نومونه وښودل. د هغې نه مراد چې کوم دی هغه اجناس او انواع دي. مثال طور باندې یو ورکشاپ دی، نو په دې ورکشاپ کې د هغه انسان ډیپټي بنده لګوي چې هغې ته په دې ورکشاپ کې چې دا څومره څیزونه پراته دي نو هغه څیزونه دا پیژني او د هغه څیزونو د نومونو علم ورته امي. نو اره دې ته د هغه ورکشاپ ډیپټي او ذمهداري حواله کوي. نو دغه رنګې الله جل جلاله چې د ځمکې دپاره د حضرت آدم علیه السلام انتخاب وکړو نو دې شون کې په دې ځمکه کې ژوند کولو، نو په دې ځمکه باندې چې څومره څیزونه الله پیدا کړي نو د هغه څیزونو نومونه چې کوم دی او د هغه څیزونو علم الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وښودلو. او چونکې فرشتې خو په ځمکه کې نه اوسېدلې نو هغو ته د دې څیزونو څه علم نه و. نو د دې وجې نه الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وی چې دا کم علم چې ما تعالی درکړی دی نو دا د فرشتو ته وړاندې کړه. نو د فرشتو نه د دې متعلق تپوس وکړو، سوال یې وکړو. نو فرشتو په جواب کې لا علم لنا الا ما علمتنا، موږ ته خو د دې څیزونو څه علم نشته دی. ځکه څومره فرشتې چې دي الله جل جلاله هرې فرشتې ته چې کومه ډیپټي حواله کړل ده نو د هغې متعلق یې ورته علم ورکړل دی. مثال طور باندې په هواګانو باندې چې کومې فرشتې مامورې دي نو الله هغې ته صرف د هواګانو علم ورکړل دی، د اوبو علم ورته نشته. دغه رنګې په اوبو باندې چې کومې مامورې دي نو هغې ته د بل څیز علم نشته دی. نو د کم څیز دپاره چې الله فرشتې پیدا کړي دي نو د هغه څیز علم یې ورته ورکړی دی. نو د دې وجې نه فرشتو دا ویله لا علم لنا الا ما علمتنا، چې الله مونږ ته خو اس علم نشته، ها صرف هغه علم دی چې کم تا مونږ له راکړل دی. نو الله جل جلاله وفرمایل چې د ځمکې د خلافت دپاره چې د کم څیزونو ضرورت نو د هغې علم ما آدم علیه السلام ته ورکو. او فرشتو باندې دا خبره واضحه کړله چې صرف تسبیح او تقدیس چې کم دی نو د ځمکې د خلافت دپاره کافي نه دی، بلکې د اشیاو نومونو علم او د دې اشیاو پیژاندل دا هم ضروری دي، د کم علم چې الله حضرت آدم علیه السلام ته ورکو. قال او فرمایل الله پاک یا آدم ای آدم علیه السلام انبئهم خبر ورکا دیوتا باسمائهم په نومونو د دې څیزونو باندې. فلما پس هر کله انبأهم چې خبرې ورکو دیوتا باسمائهم په نومونو د دې څیزونو باندې، یعنی په ځمکه کې چې کم څیزونه اوبه وو دغه شانتې کې ځناورو نومونه یا نور د خوراک کم څیزونه چې وو د هغو څیزونو کم نومونه چې وو نو د دې نه مراد هغه دي. قال ویل الله پاک الم اقل لکم ای نه ویلې ما تاسو ته انی اعلم یقینا زه پوهېږم غیب السماوات په هغه پټو څیزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې، واعلم او زه پوهېږم ما په هغه څه باندې تبدونه چې ښکاره کوئ تاسو، وما په هغه څه باندې کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوئ. نو د دې نه دا خبره معلومه شوله چې فرشتې د عالم الغیب نه دي، بلکې کم سلطنت الهیه چې دي نو په هغې کې الله جل جلاله دا په مختلف کارونو باندې مامور کړي دي، په مختلف ډیپټیانو باندې دا لګول دي او خپل کار هغه سر انجام ورکوي. نو د دې وجې نه معلومه شو چې فرشتو ته څه علم غیب نشته دی. بعض کمزوري خلک دي د هغو دا ګمان دی چې دا فرشتې په غیب باندې پوهیږي، د هر څه علم دې سره شته دی، ځکه دا الله سره په دې نظام چلولو کې چې کم دی نو شریک دی، نو الله سره دا شریک ګڼي، دا د دې غلطي ده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای
که یو کس تاسو ته وایي چې نبی علیه السلام په علم غیب باندې پوهیږي نو دا خبره دروغ ده. دې کس تاسو ته دروغ ویل دي ځکه نبی علیه السلام ته د غیب او علم نشته دی. په سوره انعام کې الله فرمایي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اني ملک. چې پیغمبر د خلکو ته وایي چې ما سره د خزانو چابیان نشته دی او نه ما سره د غیب او علم شته دی. ځکه د غیب او علم دا خاصه چې ده نو دا صرف د الله سره ده. پنځه داسې څیزونه دي چې د هغې علم صرف د الله سره دی او بل چاله نه دی ورکړی. هو الذي الله هغه ذات دی خلق لكم چې پیدا کړل دي ستاسو د پیدې دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى بیا اراده وکړه الى السماء اسمان ته فسواهن پس برابر کړه 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر څه باندې پوهه دی. واذ قال ربك او کله چې ویل رب ستا للملائکه فرشتو ته انی جاعل یقینا ز پیدا کوم فی الارض پس مکه کې خلیفه قالوا ویل دیو اتجعلوا آیت پیدا کی فیها پدی کی من هغه څوک یفسدو چې فساد بکې فیها پدې ځمکه کې ويسفك الدماء او وینه بتوي پناه حق باندې ونحن او مونږ چې نسبح تسبیح بیانو بحمدک دستاینستا ونقدس لك او پاکی بیانو تعالی را. قال ویل الله پاک انی اعلم یقینا ز پوهیږم ما په څه باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. وعلم او وی خودل آدم الاسماء آدم علیه السلام ته نمونه یا تاثیر د غنمونو كلها ټول ثم عرضهم بیا دا وړاندې کړه علی الملائکه په ملائکو باندې فرشتو باندې فقال ویل انبئونی خبر را کوي ماته باسماء هؤلاء په نومونو د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی. نو قالو ویل دی فرشتو سبحانك پاکی د تعالی را لا علم لنا نشته دی مونږ ته علم الا مگر ما هغه علمتنا چې راکړی دی تا مونږ ته انک یقینا انت العلیم پوهی الحکیم او حکمت والی په پیدایش د آدم باندې. قال ویل الله پاک یا آدم ای آدم انبئهم خبر ورکا دیوتا بی اسمائهم پنومنو د دې سيزونو باندې فلما پس هر کله انبئهم چې خبر ورکو دیوتا بی اسمائهم پنومنو د دې سيزونو باندې. نو قال ویل الله پاک الم اقل لكم اينو ویل ما تاسو انی اعلم یقینا زخپویم غیب السماوات والارض پاغه پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو واعلم او زپوهیږم ما په هغه سبانه تبدون چې ښکارا کوي تاسو او ما په هغه سبانه کنتم تکتمون چې پټوي تاسو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رحمن. سبانه با درس مازیګر کو مازیګر ټیک دی کدا وخت صحیح دی